څومره خلک دي او څومره انسانان دي، دا ټول په ټوله ما یوازې وګڼي، ما سره څوک په خدای کې شریک جوړ نه کړي، او بیا د هغه د دې نه وروستو چې کوم پیغمبر مې دی ته لېږلی دی د هغه په شریعت باندې او د هغه په سنتو باندې زندگی او ژوند تیر کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم محنت کو، ځکه چې کله د پیغمبر عظمت او د پیغمبر علیه السلام محبت د انسان په زړه کې وي، نو بیا په دین باندې چلیدل دته به آسان وي. خو چې کله د رسول الله محبت دا په زړه کې نه وي، د رسول الله د الله سره محبت په زړه کې دننه نه وي، بیا په دین باندې چلیدل به دته ګران او مشکل وي. بیا به دې هغه کارونه کوي چې کوم باندې شیطان خوشحالیږي، بیا به دې هغه کارونه کوي په کوم باندې چې د نفس خوشحالیږي. خو الله دا نه غواړي، الله د دې باندې خفه کېږي چې دا زما بندگان ما پرېږدي او زما حبیب صلی الله علیه وسلم پرېږدي او د شیطان ښودنې لارې باندې دی چلیږي. له دې وجې د امت د رهنمایۍ دپاره الله تعالی انبیا راولېږل او د انبیاو سلسله الله تعالی په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې ختمه کړله. امت ته د ورځ در قیامت پورې یو قانون او دستور مخې ته کېښوده چې ژوند او زندگی به د دې پیغمبر په نقش قدم باندې تېروي او داسې به چلیږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د امت د ټیم او د موقع مناسبت سره وحی به راتلله او امت ته به تعلیم ورکو چې د دې خبرې ضرورت دی، د دې خبرې ضرورت دی، دا کوئ او دا مه کوئ. الله تعالی قرآن کې وفرمایل چې اے خلکو د الله او د الله د رسول اطاعت کوئ، او دنیا کې هم چې چا سره محبت ساتي په ورځ د محشر به هم د خلکو سره پاسي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه هم داري چا چې د چا سره محبت دی په ورځ د محشر به هم د هغه سره وي. او صحابه چې دنه د دې مثال ورکړی دی چې دای د رسول الله سره څومره محبت و. نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارکه مې ستاسو مخکې وړاندې ولوستو. د مشکات شریف حدیث ته 5 نمبر حدیث ته کتاب الایمان کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل، انس رضی الله عنه ته روایت کې او فرمایي لا یؤمن احدکم حتى اكون احب الیه من والده وولده والناس اجمعین، چې تاسو کې یو کس کامل ایمان ته د هغه وخت پورې نشي رسیدي تر څو پورې رسول الله فرمایي چې دته زه د خپل اولاد نه، د خپل مور او پلار نه او د هر چا نه دته چې دنه زه غوره نه شم. د ده مینه او د ده محبت دا خپل اولاد او د مور پلار او د دنیا کې چې دا څه دي د دې ټولو